الرحمن الرحیم. محترمو د غمونو د پریشانو د لرې کولو یو وړه غونډه کې دعا د سره شریک کوم. نن سبا زمانه او وخت داسې دی چې هر سړی پریشان دی او هر سړی په ټینشن کې دی. او دا هغه دعا ده کومه چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ویلې ده په خپله. دا ویډیو به پوره ګورئ نو الله به په دې دعا باندې پوهېږئ او د دې دعا هغه اثر هغه به تاسو ته معلومیږي. او که چېرې ویډیو م پوره ونه کته نو بیا به په دعا نه پوهېږئ او د دعا هغه اثر به بیا تاسو ته نه معلومیږي. د خلیفه منصور په زمانه کې د ده یو ملګری او مطرب بن ابي مصعب، دا مطرب وایي چې زه رالم د خلیفه منصور دربار ته. هغه ډېر زیات خپه و، دومره خپه و چې لکه چا سره به خبرې هم نه کولې، سلام کلام روټۍ خوراک هېڅ څه به هم نه کول، ډېر زیات ټینشن کې و. نو چې زه کله د سره کېناستم نو دی ما طرف ته متوجه شو، ما ته ویې چې ای مطربه زه ډېر زیات پریشان یم، ډېر زیات خفه یم، داسې څه دعا یا داسې څه وظیفه نشته دی چې زه هغه وکړم او په هغې سره زما دا خفګان زما دا پریشاني هغه ختمه شي. مطرب دی ورته وایي چې ما د محمد بن ثابت نه اورېدلي چې په بصره کې د یو کس په غوږ کې ماشی لاړو، چې ماشی لاړو هغه ماشی په دې غوږ کې مخکې تلو تر دې چې هغه ماشی د غوږ پردې ته ورسېدو او په پرده کې هغه ماشي خپل کار شروع کو. په هغې سره هغه کس ته دومره تکلیف و چې په هغه غوږ باندې هېڅ هم نه اورېدل، بلکل درد په دې غوږ باندې. نو په دې کې هغه کس خواله د حسن بصري رحمه الله په ملګرو کې یو ملګری لاړو او هغه کس ته وایي چې ای لږه ته د علا بن حضرمي رضی الله عنه دعا ولې نه وایې چې لکه ستا د تکلیف ختم شي، دا پریشانی دې ختم شي. نو هغه ورته وایي چې د علا بن حضرمي رضی الله عنه څه دعا وه، ما ته خو پته نشته دی. د هغه حسن بصري رحمه الله هغه ملګري هغه کس ته وایي چې د علا بن حضرمي رضی الله عنه هغه دعا زه تا ته وایم. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې علا بن حضرمي رضی الله عنه ته یو لښکر ورکړی شو او هغه لښکر روانو تلو په سفر باندې، په لاره کې ځنګل و، په ځنګل کې دغه صحابو سره چې کمې اوبه وي هغه اوبه ختمې شوې. ټول ملګري راله او علا بن حضرمي رضی الله عنه امیر صاحب ته وویل چې دغه رنګې موږ سره کمې اوبه وي هغه اوبه خو ختمې شوې، لهذا اوس موږ ته ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات تږي شوي یو، څه وکړو؟ علا بن حضرمي رضی الله عنه یو 2 رکعته نفل وکړل او بیا یې دا دعا ووی، یاد ساتئ ښه، یا حلیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو. دا دعا یې وی د وریځې یو ټوټه راله او د هغې نه ښه ښکلی باران وشو. داسې باران وشو چې مونږ هم اوبه وڅکلې او زمونږ ځناور چې کوم وو هغوی هم اوبه وڅکلې او مونږ سره چې کوم د اوبو د سټور کولو دپاره کوم لوښي کوم سامانونه وو هغه هم مونږ ځان سره ډک کړه. بیا مونږ روان شو، مخکې په سفر روان وو، تر دې چې مخکې سمندر راغی مونږ له. چې سمندر راغی نو کشتۍ نه وې، نو علا بن حضرمي رضی الله عنه بیا یو 2 رکعته وکړه او بیا یې دا دعا ویله. هغې نه پسې د خپل اس واګې ونیولې او سمندر طرف ته روان شو. ملګرو ته یې وویل چې راځئ راپسې. د هغې نه بعد هغه سمندر باندې هغوی خپل اسونه خپل اوښان هغه ور واچول او د سمندر نه آر پارو وتل. نو هر کله د حسن بصري رحمه الله هغه ملګري د چا په غوږ کې چې ماشی تللی و هغه ته هغه دعا ووي، هغه چې هر کله دا دعا ووي یا لیو یا عظیمو، د هغه د غوږ نه هغه ماشی راووتو او دیوال سره وجنګېدو، لاندې را پرېوتو. نو مطرب منصور ته دغه دعا ووی چې یاره بادشاه سلامت، ما خو دا دعا د محمد بن ثابت نه اورېدلې ده. نو منصور چې کوم دی نو هغه یو سایډ ته کېن. مطرب منصور ته دغه دعا ووی چې یاره بادشاه سلامت، ما خو دا دعا د محمد بن ثابت نه اورېدلې ده. نو منصور چې کوم دی نو هغه یو سایډ ته کېناست، قبلې طرف ته مخ کو او دا دعا یې شروع کړه چې یا حلیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو. دا دعا یې بار وی تر دې چې لږ ساعت پس هغه د هغه زړه نه هغه پریشاني او هغه غم هغه درد هغه هر څه ختم شو. نو بیا طرف ته متوجه شو چې شکر الحمدلله الله پاک زما هغه پریشاني ختمه کړه. بیا یې د هغې نه بس طعام راوغوښته، روټۍ راوغوښته او بیا دواړو هغه طعام او هغه روټۍ هغه وخوړه. عزتمندو دا یو وړه غونډه کې دعا ده، ځان سره یاده کوئ، په خپله م وایئ، په بچو م وایئ، په کور والا م وایئ، انشاءالله خیرونه برکتونه ډېر دي.